مخکې یې چاته علم ښودلی دی. یو زنانه ده وفات کیږي، د وفات نه مخکې یې چاته علم ښودلی دی او د دوی د علم نه وروستو ژوندي خلق فایده اوچتوي. نو الله رب العالمین به د دغې ژوندو په دې نیکو کې د دې وفات شوي عالم یا عالمې حصه او برخه دا به پکې کوي. تاسو ته زه یو ناشنا خبره وکړم. دې اوو حافظانو چې قرآن حکیم نن حفظ کو، مولانا صاحب زمانه مخکې وفرمایل نو دا حقیقت دی. په مدرسه کې چې څوک حفظ کوي، ما چونکې په خپله حفظ کړی دی، د دې وجې نه ما ته اندازه ده. اول نوی سبق دا شاګرد یاد کړي، بیا یې استاذ ته واورئ، استاذ ورسره واړئ، غلطیانې ترېنه وباسي، بیا ورته ولاړ شه بچیه دا دې زوتول شروع کړه. کم از کم 100 ځله چې د یو رکو نوی سبق ویلی په تسپو باندې 100 ځله کم از کم دی دا یو رکو په دغه وخت باندې دوهراو کړي. او هغې نه وروستو بیا دی منزل شروع کړي، دی ګردان اورئ. یو لفظ چې دی د قرآن کریم ختم پوره کوي 3 کاله بعد، یو لفظ کم از کم د 1000 ځله دوهراو کړي. دا ستاسو په دې محله کې د 9 حافظانو کم از کم 9,000 ختمونه دي د قرآن حکیم. سوچ کوئ څومره د الله برکت په تاسو راځي. دا ستاسو دا ټوله علاقه به الله د رحمت په څادرو کې راپټه کړې وي. نو دا ستاسو دې بچو چې دا دومره تلاوت کړی دی او مولانا صاحب درته ووایي چې 3,23,000 یا 3,30,000 په اختلاف اقوال دا د قرآن حرفونه دي. او د قرآن په یو حرف په لوستلو باندې من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف منه 10. د قرآن د هر یو حرف په عوض کې الله 10 نیکۍ ورکوي. نو چې 3,10,000 حرفونه چا تلاوت کړل نو کم از کم د قرآن کریم 33 لاک نیکی دا خود ته ملاو شوی کنه. دا د حدیث مطابق نو چې په یو ختم باندې 33 لاک نیکی دته ملاویږي نو په 1000 ختمونو باندې به دته څومره ملاویږي تاسو به بیا ځان له حساب کتاب وکړئ. دا په کروڑاو نیکی د دې ماشومانو بچو د تلاوت د برکته یوازې د دې ماشومانو په عمل نامه کې نه دي، دا د دې د والدینو په عمل نامه کې هم الله لیکلي دي. نو ته دومره تکړه یې چې په کروڑاو نیکی دا وګټې او ځان له په عمل نامه کې شاملې کې نه. دا ستا د دې نابالغه او د دې معصوم بچي د بلورو وختو، دا د پتنګانو د لوزولو وختو، دا د کرکټونو وختو، دا د بهر په دکانونو کې د وړو سره په یوټیوب او په ټیک ټاک باندې د ګانو د اوریدلو وختو، دا د په پردو بیټکونو کې د سیګرټو او د نسوارو د کیښودو وختو چې هغه درله عالمانو دومره قیمتي کو. د حافظ صاحب پلاره، د حافظ صاحب مورې، د ناظر خوان بچی پلاره او د ناظر خوان بچی مورې، دا د عالم دین درله دا وخت د بچی دومره قیمتي کو. یوازې دا نه چې ستا بچی یې د نسوارو او د سیګرټو د کلچر نه لرې وساتو، یوازې دا نه چې ستا بچی هغه یې په جومات کې باجماعت د ځان سره په مانځه باندې ودرو. کو تاسو مونځ کړی یو کو نه یې کړی، خو چې 3 کاله د بچي زما سره په مدرسه کې سبق ووي، کو په ده باندې د مانځه یو وخت راغلی دی نو ده به 3 کاله زما سره با جماعت په تکبیر اولا سره د الله په کور کې سجده لګولی وي. او کو ده 2 منځونه دلته رسولی دي، 2 منځونه به یې راسره کړي د ماسپښین او د مازدیګر. او کو دی کل وقتی طالب العلم دی او رهایشي طالب العلم دی نو بیا به یې 15 وخته مونځ په تکبیر اولا سره با جماعت په امام پسې کړی وي. نو ستا دپاره دا څومره لویه د خوشحالۍ خبره ده، خو خبره په دې ځای خلاصه نه ده.
دا په کروڑاو نیکی یوازې ستا په عملنامه کې نه دي، دا جومات بچا وقف کړی وي، صدقه جاریه ده. د دې د پاسه به دا تعمیر چا کړی وي، صدقه جاریه ده. دې کې به دا پکی چا اغستی وي، دا کارپټ به چا اغستی وي، دا قرآن به چا اغستی وي، د بجلی دا بیل به څوک ورکوي، د مدرس دا تنخواه به څوک مني. هغه ټول په ټوله خلق چې د مدرسې د دې نظام شاته د هغې مالي معاونت پروت دی، د زړه په غوږو یې واورئ، د زړه په غوږو، یا به مړه او یا به ژوندي، ټول به ژوندي نه وي. ډېر به داسې دلته به پکې خښتې اغستې، نن به وفات وي. ډېر به داسې سیمټ به یې رالیږلي، نن به وفات وي. ډېر به داسې سیخان به یې اغستي، اوسپنه به یې اغستي، نن به وفات وي. د مړو د ژوندو د ټولو رجسټر یې د الله سره لیک دي، یو فرد ته چې چا هر څومره تعاون کړی دی د دې دیني مدرسې او د مسجد په قیام کې، دا په کروڑهاو نیکۍ الله د هغې په عملنامو کې جمع کړي دی. اوس سوچ کوه څومره خلقو دپاره دا مدرسه د خیر ذریعه شوله، دا په رجسټر کې د لیکلو نه دي. ډېر به داسې وي په لاره به تېرېدل، کټ به غوړېدلی، جیبه به 5 روپۍ راغستې، هغې ته به یې ورتاوي کړې، پته ورته هم به اوس نه وي، او د هغې د نیکو اکاونټ به الله کولاو ساتلی. د 9 حافظانو 7,000 ختمونه د قرآن پاک به د هغې خلقو په عملنامو کې الله لیکلي. ډېر خلک به غریبان وي او د پیسو تعاون به یې نه وي کړی. یاره یو ورځ به پکې زه فی سبیل الله دیاړي وکړم، د ګلکارانو سره به هسې به یې ورسره فی سبیل الله، چا به ورسره سیمټ خوشته کړي، چا به ورسره څه بل څه تعاون کړی، هغوی ته به پته هم نه وي. او نن به د هغې په نامه اعمال کې الله 7,000 ختمونه د قرآن پاک جمع کړي. او دا زه نه وایم، دا خو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من جهز غازیا فقد غزا. دینی محنتونو کې چې چا وسایل فراهم کړل، الله ورله د نیکو ټول ثوابونه نصیب کړي. او دریم خبرې لرازم علم ينتفع به، والا د حدیث دی جز لرازم. دریم هغه خلق بس تاسو د بچو د قرآن په ټولو تلاوتونو کې حصه دار وي. څوک چې ستاسو د بچو استادان دي، ستاسو د بچو استاد دی قاري صاحب دی، دلته هغوی ته انعامات ورکړلی شو، ډېره ښکلې خبره ده. خو یو خبره درته کوم حافظ صاحب او قاري صاحب چې ستا بچي ته قرآن ښودلی یا په ناظره یا په حفظ، عمر بر د هغه احسان او ملازه او د هغه ښېګړه به نه هېروئ. د الله د کلام ډېر لوی برکت دی چې ټول عمر تاسو د خپل بچي د استاذ پیزار په سر وګرځوئ که نه، د یو آیت کریمه د ښودلو صله او بدله نشئ واپس کولی. دومره لوی ښېګړه یې در باندې وکړله. او چې لا مونږ بار په بیټکونو کې کینو او بیا د عالمانو غیبت شروع کړو. د خپل بچي د استاذ غیبت کې، غیبت خو د چا غوښه خوړل دي، د خپل بچي د استاذ غوښه خورئ. د عالم غیبت کې بدې در سره څه کړي دي. وړمبې چې پیدا شوې الله اکبر درته ده نه ویلی، یې شو در نه کلمه 6 کلمې درته ده نه وې ښودلې، په مونځ ده نه وې ودرولې، د پلار نکاح دله ده نه وتړلې، ته پکې وې دا پکې ښه دي او دا پکې بد دي. دا کومه ته چې ته بد وې، دوی درله د پلار نکاح تړلې وه، دوی درله بچو ته قرآن وښودلو، دوی پسې 5 وخته مونځ کوي، دوی درته اذان کړی و، دوی په مانځه ودرولې، دوی نه حلال او حرام زده کې. د نبی په وارثانو کې ته تقسیمونه مه کوه، الله ته یې پرېږدوه. ستا سره په کور کې د 2000 روپو کالی پروت وي، ته یې د غوښانو ډیران ته نه ورتاوې، په شیشه کې دې بند کړی وي، په صندوق کې دې کېښودلی وي، صندوق ته دې تاله لګولی وي، صندوق دې په داسې کمره کې یخی چې هغه کمره محفوظ وي، په غولي کې بهر په صحن کې چېرته هغه صندوق ته نه ږدي. نو چې ته د 100,000 روپو د کالي دپاره دومره احتیاط کې،
الله رب العالمین به 10 سپاره قرآن کریم د نااهله قاری په سینه کې کېښودو. الله رب العالمین به خپل کلام خپل علم د یو نالایقه عالم په سینه کې کېښودو. دا تقسیم خو د الله دی. ته د الله په تقسیم اعتراض کې د هغه سترګې الله د خپل قرآن د دیدار دپاره منتخب کړي دي. د هغه ژبه الله د خپل قرآن د تلاوت دپاره منتخب کړې ده. د هغه غوږونه الله د خپل قرآن د تلاوت اورېدلو دپاره منتخب کړي دي. په سوونو کسان ګیر چاپېره ناست وي، د قرآن کریم تلاوتونه کیږي او هغه په منځ کې ناستې اوري. به یک وخت د ټولو خلکو د قرآن کریم د تلاوت سماع الله ورته نصیب کوي. ته د الله محبوب سترګو ته بد وای، ته د الله په محبوبو ژبو پسې بد وې، ته د الله په محبوبو سینو پسې بد وې. نو نور ته چې څوک توقاڼې توکي، نور پې نه خړېږي، دا توقاڼې واپس د دې سړي په خپل مخ باندې را پرېوځي. عالم پسې بد وې، خپل مخ دې پې مختور کېږي، ته پې مختورن کېږي. علما خو مصابیح الارض دي. یو روایت کې راځي علما چې په مخ د ځمکه په دې لارو کوڅو کې ګرځي، د اسمان فرشتو ته داسې پړقېدونکي ښکارېږي لکه د ځمکې خلقو ته چې په اسمان کې ستوري پړقېدونکي ښکارېږي. ته ورته بد ګورې. مونږ د خپلو بچو د استادانو غیبت کوو. مولانو څه کړي دي؟ مولانو دا وکړل زمیندار کاکا چې پلار نیکه کې د څوک حافظ د قرآن نو راغلی، استاد بچی نه د قرآن حافظ جوړ کو. دکاندار کاکا مولان نور څه وکړي؟ ستا په غاړه کې د قرآن هار نن در واچو. د دې 7 حافظانو پلارانو ته نن په غاړو کې هارونه میلاو شو که نه؟ د حافظ صاحب پلاره ملا نور څه وکړي؟ ته د دې ورځې قابل وې چې ستا په غاړه کې به د قرآن هار ورچول کېږي. ماخوستن چې لاړ شي او مونځ وکړې نو کور ته لاړ شه او مصله وغړوه او 2 رکعاته د شکرانې نفل ادا کړه او لاس پورته کړه، ربه ما ډېر خفه کړی وې الله او تا ډېر خوشحاله کړه. خدای ما هېڅ نه و درکړي. الله تعالی له قرآن کور ته را نصیب کړو. الله تا زه د حافظ قرآن پلار جوړ کړم. د حافظ صاحب پلاره یو هار درته په غاړه ما در واچو او دویم تاج به د قیامت په ورځ درته الله در پسوي. د بچي دستاربندي دې وشوله او ستا دستاربندي پاتې د الله قیامت ته پرېښودلې ده چې دا ورور عزیز درته ګوري او ښه پسخېږي درته او په دنیا کې درله پیغورونه درکول چې ایله بیله چڼی دې ترنه جوړ کو. خوش وجي جزاکم الله. آرام سره کښېنه ملګري. په دنیا کې درته پیغورونه درکول ایله بیله چڼی دې ترنه جوړ کو او چې په آخرت کې دې وګوري چې رب ذوالجلال درله په سر باندې د جنت تاج ږدي، هغه ورځ باندې به هغه وایي کاش ما هم د خپل بچي نه طالب جان جوړ کړی وی. د حافظ قرآن پلار او مور چې د جنت په جامو کې ځان وویني نو الله نه به تپوس وکړي یا رب بما کسینا هذه، الله دا په کومه خوشحالېږي؟ دا ماته د جنت جوړې واغوستولی شولې؟ نو الله رب العالمین به ورته وفرمایي ستاسو خپل عمل نه دی، تاسو خو زه خفه کړی وم بتلاوت ولدکما القرآن. بوډۍ ابۍ بوډا کاکا دا ستاسو چې کوم بچي په جومات کې او په مدرسه کې د قرآن سبق ویلی و دا د هغې په خاطر مې تاسو ته د جنت جامې اغوستولې دي. دا زمونږ او ستاسو بچو ته په داسې زمانه کې د فتنو علم ښودل او قرآن ښودل دا د دې عالمانو په موږ باندې ډېر لوی احسان دی. تاسو ته پته شته دی د نن نه 2 ورځې مخکې په کراچۍ کې په یونیورسټۍ کې یو پروګرام شوی دی. هغه پروګرام د شیطان پرستو و. د هغې د تنظیم نوم دی ډیویل ګروپ. دا د شیطان
او د دجال ګروپ دی د شیطان پرستو باقاعده لوګو باندې د پاسه لیکلي دي وی سیټن از هیپی وذ یو دا شیطان ستا سره ډېر خوشحاله دی نو ته داسې وکړه چې ته د شیطان سره روغه وکړه او د شیطان ملګرتیا وکړه نو ته به ټول عمر مزې او مزې دا به کې او بیا یې د شیطان یو تخیلاتي تصویر جوړ کړی دی یو ځوان تللی دی او د هغې سره یې سیلفي وباسلې ده په داسې دور کې چې خلق د شیطان طرف ته رابلي عالمان را ولګېدل او رحمان طرف ته یې را وبللې د بچی په سر د نن د مدینې د جانان پګړۍ سجاو شوله د زړه د اخلاص ووایه الحمدلله دنیا کوم طرف ته روانه ده حضرت مولانا سید ابوالحسن علي الندوي رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی هغه لیکلي دي په دنیا کې دوه اصطلاحات استعمالیږي یو د تعمیر بل د تخریب تعمیر معنی یو څیز جوړول او تخریب معنی یو څیز ورانول لیکلي دي د فطرت اصول دا دي تعمیر همیشه د پاره خواري غواړي او تخریب بې خوارۍ نه راځي تاسو چې کله کور جوړوئ نو تعمیر یې کوئ نو خواري پې کېږي که نه د پیسو پې کېږي د وجود پې کېږي هر قسم خواري پې کېږي خو که ورانوئ یې نو چې په جوړولو باندې یو کال لګي نو ورانول یې په یوه ورځ کې کېږي خواري نه غواړي اسان کار دی بس ته ترې نه وځه کور شړ پرېږدوه څه ورځې پس به یې دیوالونه دا به یې کچه شوي دا به کریک شوي کړی به یې چې کوم دی نو خرابي شوي او که د اوس کو لینټري دی نو چې څوک پکې نه اوسېږي او شړ پروتي یو ورځ به ترېنه څوک کړکۍ اوسي بل ورځ نه به ترې څوک روشندانونه اوسي او بله ورځ نه به ترېنه دا پلیستر را وغورځېږي او بالآخر به تخریب خو بغیر د تاوان نه کېږي بغیر د کړاو نه کېږي او تعمیر کړاو غواړي هغه لیکي وایي چې بغیر د کړاو نه تخریب کېږي نو دا خو ډېره د خطرې خبره ده چې کله د تخریب دپاره کړاو هم شروع شي نن سبا د مسلمانانو بچو د تخریب دپاره محنت شروع دی او محنت یوازې نه دی شروع وروڼو د هغې محنت په شا ادارې هم موجود دي او یوازې د هغې محنت په شا ادارې نه دي د هغې ادارو په شا باندې ملکونه او ریاستونه دي غواړي څه چې د امت مسلمه را روان نسل او را روان ځوان د مذهب نه لرې د الله نه منکر او د شیطان ملګری دا جوړ شي دې دپاره هغوی سالانه بجټ وباسي زمونږ د خیبر پښتونخوا محکمه تعلیم 70% د یو برطانوي ادارې په بجټ چلیږي د هغې ادارې نوم دی DFID زه په خپله 15 کاله د صوبایي اسمبلۍ ممبر پاتې ما ته حالات معلوم دي اوس برطانیه چې زما استاد د سکول استاذ لا او د سکول بچی له پیسې رالیږي نو ستاسو په خیال تاسو نه تپوس کوم د دینداره جوړولو دپاره به یې رالیږي برطانیه په اسلام مینه ده برطانیه په دین مینه ده برطانیه دا غواړي چې زه 70% بجټ د DFID په ترو باندې د KP ایجوکیشن ډپارټمنټ ته ورکوم هغوی دا غواړي چې ستا په سکول کې دی یو راسخ العقیده او یو کلک یو دینداره نوجوان پیدا شي هغوی دا غواړي نه دا شکر دی رکاوټ ورته موجود دی 15 کاله الحمدلله د هغې په سر باندې متصل نګراني کړې ده لکه کوبرا مار چې د چا د خزانې په سر باندې دغه شانتې چجه کړي ولاړ وي نعرې تکبیر بلکې دا ناسه ما ته یو ډېر لوی افسر وي افسر وی مفتی صاحب زما د بچی سره تفسیری صغیر و مسلمانانو ورونو تفسیری صغیر تاسو نه پیژنئ تفسیری صغیر زه پیژنم دا مرزا بشیر الدین لیکلی دی مرزا بشیر الدین دا د مرزا غلام قادیانی خلیفه و د په دې تفسیر کې د قرآن په وړاندې رکوع کې په وړاندې سورة البقره کې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کې لیکلي دي
وبالآخرة هم یوقنون. ترجمه دا ده چې په وروستو راتلونکو د آخرت په امورو باندې به متقیان ایمان راوړي. د ترجمه څه لیکلې ده؟ اور بعد میں آنے والی نبیوں پر بریکٹ کی لکلی مرزا غلام قادیانی پر ایمان لاتے ہیں. چستا د بچی په لاس کې د قادیانی تفسیر وی او د قرآن په وړمبۍ رکو کې په وړمبۍ سپاره کې د وړمبۍ صورت هغه ته دا وښودلی شي چې مرزا غلام قادیانی هم د نبی علیه السلام نه وروسته پیغمبر راغلی دی. استغفر الله العظیم 14مه سپاره کې لیکلي دي. داسې ملعون او لعین انسان حیران بشي ورته. وی د حضرت مریم علیه السلام سره العیاذ بالله ثم العیاذ بالله زمانه حضرت مریم جوړه شوله او زما سره الله ګناه وکړله او د دین زما په ګیډه کې عیسی علیه السلام پیدا شو. نو هغه د الله زوی شو او زه بیا په خپله د خپل وجود نه بهر روتم د مسلمانانو دپاره د عیسی علیه السلام په شکل کې مسیح موعود. انا لله و انا الیه راجعون. دا اوس چې د قاضي فایز عیسی کومه فیصله کوله د مبارک ثاني په کیس کې دا دقه خبره وه چې دا تفسیر یې تقسیمو او علماو پې راپورټ وکړو. ولې به دا تفسیر تقسیموي؟ زما بچو ته به په یونیورسټو په کالجونو کې او په بهر معاشرو کې داسې قسم سبق ښودلی کېږي. زما محترم ورونو په داسې معاشره کې مونږ او تاسو ژوند تېرو. دیني مدرسې د نوح علیه السلام کښتۍ دي. څوک چې ورته راوختل الله به یې بچ کړي. ورنه ګیر چاپېره توند او تیز طوفانونه زمونږ په ایمان پسې را روان دي. زه د خپل کلي خبره درته کوم. د بنیر زمونږ علاقه کې ماته یو مشر ووي د مفتي صاحب دلته یو کلی دی په دې کلي کې 6 الکان دي. هغه الکان الله نه مني دهریه دي او ځان ته په فیسبوک باندې لیکي هیومنسټ. مونږ انسانیت پرست او لاندې به ورسره لیکلي انسانیت सबसे बड़ी مذهب है. او دا نغمه او دا ترانه به ماوري. لوی مذهب انسانیت د محبت لوی سجده ده. دا څه باوري الله نشته د الله رسول نشته قرآن او حدیث گپ شپ دي. جنت او آخرت د مولیانو جوړ کړي اصطلاحات دي کمایي پکړي. دا بعینه د جوزف ستالین او د لینن د کتابونو نه دا سيزونه روباسي او دا خوشنما خبرې دي زمونږ او تاسو د نوي نسل ته ښایي. دا لیکلي یو هلک دی هغه وایي زه د کسانو سره په مازدیګري کې چکر له وتم چې ګراوند ته ورنږدې شو. د مازدیګر د مانځه ټایم شو لکه دا اوس چې دی. بیا ما ورته چې تاسو منزل ځای وي چې نه. بیا ما ورته وایي زه د جومات کې مونځ کوم زه درځم. وایي چې ما جومات کې مونځ وکړو او زه لاړم. دې الکانو ما ته د ټوکو په انداز او د مسخرو په انداز کې وی مونځ دې وکړو؟ ما ورته وایي او وایي دا تبلیغیان خو وایي چې دا مونځ د الله سره خبرې دي د خپل خدای سره دې خبرې وکړې خدای دې څنګه ښه طبیعت یې ښه. انا لله و انا الیه راجعون. د الله اکبر په اذان باندې پیدا شوی مسلمان او د الله په आवाज باندې اود شوی لوخ شوی مسلمان چې کفر ستا د کور درشل تر ورسېدلو او ستا د ځوان په ذهن کې د الله په وجود باندې شکوک او شبهات پیدا شو. بس نور د غفلت صادر وګرځوا کرخه راکاږه په خپل کور کې خپل اولاد ته خپل بچو تعلیم کوئ بزنس کوئ هر څه چې کوئ عقیده خپل کلکه ساتئ. تبلیغ سره به تعلق ساتئ. عالمانو سره به محبت ساتئ. مدرسو سره به جوړ ساتئ. دې نه مه لرې کېږئ مخې ته خطرناکې کندې کروندې دي ورته وبشئ. ورته دا اوازونه ستاسو په دې دیر کې نه و لګېدلي چې مولا ته زما رباب نه منې زه ستا اذان نه منم. اذان زما دی کو د الله دی تاسو راته ووایئ. اذان د مولا دی کو د الله دی؟ د اذان وینا مولا کړې ده کو محمد رسول الله کړې وه؟
ابو محذوره رضی الله عنه ته اذان په خپل خودلو، حضرت بلال ته اذان په خپل خودلو. ما سره دشمنی کې ما سره مکوا، نرش کولا وایا د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې زما رباب نه مني نو زستا اذان نه منم. لږ نور نرش داسې وایا خدای چې زما رباب نه مني ستا اذان نه منم. مولا غریب پکې څه دپاره رادن نه کې، زه خو د الله د دین سپاهي ما، د الله د دین پهردار یم. کو ستا پړه ښه لګي او کو پړه دې بد لګي، خو د الله رب العالمین د دین مورچه به په نره ساتم انشاءالله. پاکستان دا د لا اله الا الله دپاره آزاد شوی، دا د رحمان د عبادت په خاطر آزاد شوی او د شیطان پرستو دپاره نه آزاد شوی. دا زمونږ ملک دی، زمونږ دهریو. لاړ شئ د پلار او د نیکه وطن ته وروسته لاړ شئ، لاړ شئ او د پلار او د نیکه د لینن او د جوزف ستالن خاورو ته لاړ شئ. دا د محمد عربي امانت خاوره د پاکستان. پاکستان د مدینې طیبې او د مکې مکرمې امانت دی. پاکستان کې اوسېدونکي هر سړی، کو دی عالم دی او کو نه دی، کو تبلیغي دی او کو نه دی، خو مسلمان کلک ضرور دی. الحمدلله د خپلو ایمانونو حفاظت وکړو، د خپلو بچو د خپلو نوو نسلونو د ایمانونو حفاظت وکړو. اخري خبره درته کوم، ما تاسو ته یو حدیث ویلو، علم ينتفع به، او بیا مې درته ووي چې ستاسو د دې بچو د دې زرهاو ختمونو ثواب به الله رب العالمین ستاسو د مدرسې د قاري صاحب ته ورکوي. او د قاري صاحب دا قرآن کریم د مور په ګېډه کې زده کړی او که نه ده به د خپل استاذ نه زده کړي، استاذ نه به یې زده کړي. هغه استاذ کو ژوندی دی او کو وفات دی، ستاسو د دې بچو د قرآن د یو حرف د تلاوت ثواب به الله د دې قاري صاحب استاذ ته نصیب کوي. او بیا د هغه استاذ کو مړ دی کو ژوندی دی، د هغه د علم نه دلته نفع اخیستل کېږي، دا ثوابونه به الله هلته رسوي. دا د استاذانو سلسله شروع شي، لاړ شي هلته دیوبند ته ور ورسېږي، سهارنپور ته ور ورسېږي، امینیه دهلی ته ور ورسېږي، مظاهر العلوم ته ور ورسېږي، تھانبون ته ور ورسېږي، ګنګوه ته ور ورسېږي. او بیا د دې ځای نه پرواز وکړي د حضرت الامام شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه سید الطائفه، د هغه مقدس خاندان، د هغې قبرونو ته الله رب العالمین د دې بچو د تلاوتونو ثوابونه رسوي. او بیا دا سند قرآن په بره باندې ځي، دا روان وي، امام اعظم ابو حنیفه ته ور ورسېږي، امام شافعي ته ور ورسېږي، امام مالک ته ور ورسېږي، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله ته ور ورسېږي. او بیا د هغې نه په بره باندې ځي، تابعینو ته ور ورسېږي. او د هغې نه په بره باندې ستاسو د بچو د قرآن د تلاوتونو ثواب الله د صحابه و روحونو ته ور ولیږي. ابوبکر صدیق قبر ته الله ستاسو د دې کلي د بچو د قرآن د تلاوت ثواب ور ورسوي. ولې؟ علم ينتفع به. یو دور داسې و چې صحابه ته قرآن ابوبکر صدیق هم ښودلو. ان اعلمکم ابن ابي قحافه اقرأکم ابی بن کعب. ستاسو د بچو د تلاوت ثواب الله ابی بن کعب رضی الله عنه ته رسوي. او د دې یوې خبرې جواب به راله تاسو راکړئ. د صحابه کرامو د قرآن کریم استاد څوک و؟ جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و. ستاسو د دې کلي د دې غریبې محلې د دې بچو د تلاوت ثوابونه الله ډالۍ کړي او ګنبد خضرا ته الله ور ورسوي، مدینې طیبې ته الله